یأکلون الربا چې هغوی خوري مال د سودو لا یقومون دوی به نه راپاڅي د خپلو قبرونو نه په ورځ د قیامت الا کما یقوم الذی مگر پشان د هغه سړي به راپاڅي یتخبطه الشیطان چې یرولی وي د لره شیطان من المسی د گزارنا او د مسکولنا ذالک دا سزا ورته الله ځکه مقرر کړي ده بانهم بشک دوی قالو ویلبا انما البیع مثل الربا یقینا البیع مثل الربا کاروبار او بزنس دا او سود دواړه یو شانتی دي واحل الله البیع او حلال کی اللہ تعالی حلال کړي دے کاروبار او مزاربت او بیع وحرم الربا او حرام کړي دے سود فمن جاءه موعظه پس هغه سړی چې هغه ته راورسید موعظه نصیحت من ربه دغه د رب د طرفنا فانتهى او دی من شود دی سودنا فله ما سلفا نو پس د تبا الله معافیو کی د هغه چې کم د نمخ کې شي دي وامره الى الله اور روان دی الله ته حواله دی ومن عاد او سوق چې واپس راځي سوتا فاولئک اصحاب النار داخل اور والا دی دوی په اور کې به همیشه اوسېږي الذين يأكلون الربا د دې زینا د سورۃ البقره دریم باب شروع کیږي د هغه 203 پوری او په دې کې سلور امور ذکر کیږي زجر ذکر کیږي او دویم نمبر تخویف اخروی ذکر کیږي او دریم نمبر بشارت ذکر کیږي او بیا په اخر کې سلورم نمبر امور انتظامیہ ذکر کیږي دی آیت کریمه د مخ کی آیت کریمه سره ربط مخ کی الله جل جلاله ویلو چې مال د الله په لار کې ولګوي نو چون کې مال الله په لار کې لګول د هغه مقصد او غرض دا و چې کم خلق کم طبقه چې هغه کمزور خلق دي هغوی را پاسي په دې معاشره کې او پاسي وګرځي په خپل خپو باندې او د خپل د مال مالک شي او خپل د خواهشاتو مالک شي نو وس دلته کې الله پاک سود منع کړی دی د هغې وجه دا ده چې سود په دې معاشره کې د دې غریبانو سره یو ظلم دی دغه طبقه چې کم کمزور طبقه ده دا پاسېدلو ته په خپله خپو بیا نه پرېږدي دغه حال د ملکونو دی بیا وګورئ کم ملکونه چې دا کار کوي هغو حال صحیح وروسته ورځ په زوال کې روان نو د دې د وجې نه په دې آیت کریمه کې دا دویم حکم دی د احکام شرعیو نه چې سود مه کوئ دا ظلم دی په دې معاشره کې سود ویلی کېږي څه ته او سود څه شی دی سود خپله معنه ده زیادت او زیاتوالی ته وایي او خلق سود کوي دې دپاره چې زما په مال کې څه شي زیاتی وشي مال مې سیوا شي سود په دې معاشره کې الله جل جلاله حرام کړی چې دی د دې دوه صورتونه دي او دا سود په دوه قسمه باندې دی یو ته النسیه ویلی کېږي او بل ته فضل ویلی کېږي زمانه جاهلیت کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لا راغلی نو جاهلیت زمانه کې مشرکانو کې دا یو رواج ډېر عام شوی و چې هغو به نسیه پیسې خلکو له ورکولي نسیه روپۍ به ورکولي 1000 روپۍ به یې ورکړي او بیا میاشت
یو میاشت به تیره شوه په هغې به 10 روپۍ سیوا کېدي او په بله میاشت کې به بیا 10 روپۍ سیوا کېدي. دې ته نسیه ویلی کېږي، ربا بن نسیه. یو قسم دا دی او دویم قسم سود چې کوم دی هغه بالفضل چې ورته ویلی کېږي. د یو سیز په مقابله کې د غنمو یو من چاله ورکې او بیا پر روان سیزن کې یا په بله میاشت کې یا یو مقرر وخت کې د هغې نه د پاسه نور اخلي، 1 کیلو ورباندې اخلي، 1 من او باندې 1 کیلو ته د هغې نه اخلي. دغه شانتې په هر یو سیز کې چې د هغې جنس یو وي، جنس پیژنې که نه چې د هغې سیل یو وي، باډي یو وي، یا پیسې دي نقدي یا نقدي روپۍ نه دي خو لیکن یو سیز ورکوي خو د هغې طریقه کار دا دی. یو نسیه سودا ده، هغه جدا شی دی چې یو سیز یو سړی چاله نسیه ورکوي او په هغې کې ګټه کوي، هغه حلال دی، هغه جدا شی دی. یو سیز په 100 روپۍ راوړی دی د وړو بورۍ ده او په تا باندې بیا خرڅوي چې ته ماله کله راکې 6 میاشتې پس یا 1 کال پس به پیسې در کوم، هلکه وروره په 1000 روپۍ مې راوړې 1100 روپۍ در کومه، 100 روپۍ زما ګټه ده. دا جدا شی دی، جنس جدا دی دلته کې. نو دا دواړه قسمه شریعت کې دا حرام دي. احادیثو کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی، هغه اتیت الليله اسری بی علی قوم بطونهم کالبیوت. و جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم و د معراج په شپه باندې زلاړم، 2 فرشتو سره زروانو، یو خلک یو قوم مې ولیدو چې د هغوی دا ګېډې دونه لویې ګېډې وي لکه زموږ دا کورونه چې دي دونه لویې ګېډې وي. او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی فیها الحیات، په هغې کې دننه ماران ګرځېدل، ماران و پکې، او یورا یا ترا من خارج بطونهم، وی هغوی دا ګېډې داسې ښکارېدل لکه شیشه کې چې سړي ته دننه هر څه ښکاري، و دننه دا ماران دننه ګرځېدل. وی ما تپوس کو رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی ما تپوس کو من هؤلاء یا جبرائیل، جبرائیل دا کم خلق دی؟ وی ما ته جبرائیل علیه السلام وی هؤلاء آکلت الربا، وی دا هغه خلق دی چې دا سود خوړونکي، سود خوري. او بل حدیث کې راځي عبدالله ابن حنظل رضی الله تعالی عنه، کم ته چې غسیل الملائکه ویلی کېږي، فرشتو چې ورته غسل ورکړی، حنظل رضی الله تعالی عنه هغه وی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وی درهم ربا یاکله الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیه. وی یو درهم 1 روپۍ سود خوړل دا د 80 زناهونو نه د دې ګناه ډېره ده. یو سړی 80 پیرې زنا وکړي او یو سړی د سود 1 روپۍ خوري، دا دواړه څه دي؟ برابر دی. وی او بل حدیث کې راځي سماک ابن حزب رضی الله تعالی عنہ هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ان النبي صلی الله علیه وسلم لعن آکل الربا وموکله وشاهديه. او بل روایت کې راځي وکاتبه، وی سود خوړونکي باندې د الله لعنت دی، او په دې معاملې کې چې څوک ګواهان دي په دوی هم د الله لعنت دی، او د دې په لیکونکي باندې هم د الله لعنت دی. وی په دې باندې الله سره لعنت دی. لعنت خو پیژنئ که نه؟ لعنت څه ته وایي؟ یاد هم دي که نه؟ د الله د رحمت نه لرې کېدل، د هر خیر نه لرې کېدل، معنا دا سودخور به الله پاک د هر خیر نه محروم ساتي. او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ابو هریره سے روایت دی، هغه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الربا 70 بابا اهونها عند الله كالذي ينكح امه. یا وایي د سود د پاره او یا دروازې دی. وی د سود د پاره سری او یا دروازې دي. یو سړی سود کار کوي د هغې د جرم د سزا د پاره او د هغې د وزن د پاره او یا دروازې دي. دا سود د دې برابر د دې برابر د دې برابر، خو یو په هغې نه وړوکی دی
درجه دا ده چې سړی خپل مور سره نکاح وکړي. د دې د وجې نه دا سود په دې معاشره کې سره دا یو ظلم دی ښه. او په دې بینکونو کې چې کوم بینکاري کېږي د سودو دا ټول حرام سیستم دی. الله دې موږ ساتي د دې قصو نه ښه. اصل کې زموږ د مسلمانانو عقیدي کمزوري دي. عقیدي ځکه کمزوري دي چې مونږ الله نه امید او بروسه ختم کو کنه او الله نه امید شو مخلوق طرف ته منډه کو ګناه ته غاړه کېښو. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی الله پاک وی نوله ما تولا زما بند ته چې په کوم طرف باندې اوړې زتا تلاري اسانو چاهے چې هغه لار د ګناه ده او کده نیکی ده. کته د نیکی په لار باندې زی کوشش کې زبتا ته نیکی د لار کولاوه هم او کچری ته ګناه په لار باندې زی زتا ته هغه لار اسانو ځکه ما خو تعالی دنیا کې څور کړی اختیار درکړی فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن. تعالی ما اختیار درکړی چې په کوم طرف زی لارې درته اسانو. د دې د وجې نه بهترین کار دا دی مونږ کوو نه کنه مونږ نه کوو چې یو ماشوم پلار پورې ونښلي او پلار ته وي چې بابا ماله به دا شی راکې یا به دا ماله اخلې دا 100 روپۍ به ماله راکې. آخر کار دغه پلار مجبورتن در دا پیسې ورکوي کنه. مونږ چېرته الله رحمت پورې نښتي او چېرته مونږ الله ته جوړلي دي لاسونه اوچت کړي دي مونږ نه دي اوچت کړي مونږ مخلوق باندې سوي تمې دي. نو لہذا دا سود په دې معاشره کې یو لوی ظلم دی. د دې ظلم د بندولو دپاره الله دلته کې دویم حکم بیانوي چې سود مه کوئ دا په دې معاشره کې ظلم دی او د دې د وجې نه کوم غریبه طبقه ده هغه په غریبۍ کې نور ښکته ځي. لہذا د دې نه دا نظام ختمول پکار دی. او یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او ډېر اوږد حدیث دی په هغې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي یو زمانه به داسې راشي چې هر یو سړی ته د سود بین برسي. د سود څه برسي؟ بین برسي. او د سود حرام دی. ولې حرام دی؟ د هغې وجه دلته کې دا ده یمحق الله الربا ویربي الصدقات. ځکه حرام دی دا سود. یوه معنی دا ده چې الله تعالی د دې سود نه برکت ختموي. برکت څه کې؟ مال د سود نه برکت ختم شي. او بل د دې وجه دا ده چې اصل خبره دا ده چې سود ولې حرام دی په دې معاشره کې او دا کار د ګناه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم فرمایي صحیح بخاری شریف حدیث دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی داسې سړی الله تعالی ذلیله دنیا نه بوزي. او نور چې کوم وارننګ دی او کوم زجر دی هغه په دې آیت کریمه کې را روان دی. نو سود ډېر بدترین کار دی. الذين يأكلون الربا الذين بشک هغه کسان يأكلون الربا چې هغه خوري سود مال خوري د سود مال. هلته کې يأكلون په معنا د کسب سره دی چې کسب د ربا د سود مال کوي. اکثر خلک وایي موږ خو خورونه کاروبار یې کوو. نو معنا آیت دا نه ده چې ته خورې. الذین بشک هغه کسان یاکلون الربا چې هغه کسب کوي عمل کوي د سود کسب کوي. لا یقومون و سزاګانې ذکر کوي زجر ذکر کوي. لا یقومون دوی به نه راپاڅي د خپلو قبرونو نه الا کما یقوم الذی مگر پشان د هغه سړي یتخبطه الشیطان من المس چې رسیدلی وي هغه سړي ته د شیطان د طرف نه یره. یتخبطه معنی چې د سړي له گزار ورکړي شیطان د یری گزار ورکړي. څه معنی شوه؟ مطلب یې دا دی حدیث کې مرازي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د دې آیت معنی کې وایي مطلب د دې آیت دا دی چې دغه سړی په ورځ د قیامت کې د یو سړی چې د شرابو نشه وکړي او یا یو سړی چې لیونی شي څه شي لیونی شي او په بیابان ځنګل کې شیطانان په دې باندې ګزارونه وکړي پیریانو دې ویری دې څنګه اوتر شي کله یو دیوال ته ورځي او کله بل دیوال ته ورځي کله راورځي کله پاسي وای او امام قتاده رحمه الله وای دغه شانتي چې کله ورځ د قیامت شي دا خلک چې د قبرونو نه راپاسي و د خولې نه به زګونه روان وي او
یو ځای کې به راتاویږي بیا به راپاسي بل ځای کې به راتاویږي او روان به حشر میدان ته. دا به د دوی علامه د ضلالت او د رسوایی او د شرمندګۍ چې په ورځ د قیامت کې به الله تمام اتلس زره مخلوقاتو ته به دا شرموي چې دا هغه مجرم دی چې دی په معاشره کې زما په انسانانو باندې ظلم کوي. لا یقومون دو به نه راپاسي د خپلو قبرونو نه الا کما یقوم الذي مگر په شان د هغه سړي یتخبطه چې ګزار ورکړی وي هغه د شیطان من المسیح د مسه کولو نه. د دې آیت د لاندې امام قرطبي رحمه الله لیکلي دي چې پیریان په انسانانو باندې کېناستی شي، پیریان په انسانانو باندې شي کېناستی شي او د پیریانو اثر اشته دی. پیریانو اثر سره اشته دی. امام قرطبي د دې آیت د لاندې لیکلي دي، اوږد تفسیر لیکلی دی. خو بهر حال دویم لا یقومون الا کما یقوم الذي يتخبطه الشیطان من المس. بله خبره دا ده چې دی به په ورځ د قیامت کې راپاسي او دی به په شان د نشي کې وي. ځکه دنیا کې دی د مال په نشه کې و الله احکاماتو ته نه کتل کنه، په نشه کې و. نو دغه رنګې دنیا په ورځ د قیامت کې به دی داسې اوتر روان وي لکه څنګه چې دنیا کې مال په نشه کې دی مسو، هلته کې د خپل انجام د نشي نه به دی صحیح. ورنه قیامت په ورځ باندې لیونتوب په چا باندې نه راځي او نه په چا باندې نشي راځي. ذالک بانهم دا سزا ورله الله ځکه ورکوي قالو دو بویل انما البیع مثل الربا، دو بویل یقینا بشکا بیع اغستل خرڅول کاروبار د پشان د سود دی. وسم چاته چې وای مړوي دا خو کاروبار دی، مړ تاسو موريانو ځان پکې غب رخ کړي دی. دا سود کته او سود برا یاد ساتي. ګوره خان دو سيزونه، یو دا چې الله تعالی حکم ته سپک قتل، الله تعالی حکم ته سپک قتل اغه نظر انداز کول په دې باندې سړی کافر کیږي، خزه به طلاق کیږي. چې کله الله حکم ته شاعر اسلام ته داغه هتکو کې او سپک وګړي او نظر انداز کې. واحل الله البيع وحرم الربا، او حال دا دی چې الله حلال کړی دی اغستل او خرڅول، وحرم الربا او الله حرام کړی دی سود. فمن جاءه موعظه من ربه، پس هغه څوک چې هغه ته رسیدلې دی د الله د طرف نه حکم، دته د مخکې پته نه د سود کار به کو. یا لکه بعضی کسانو په زمانه جاهلیت کې بد سود کاروبار کول کنه، بیا چې کله اسلام قبول کو او قرآن دا حکم راغی او د سود نه توبه وستله نو په خپل تیر شي ګناهونو باندې یریدل بیا. او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو وای دا الله رسول مخکې چې مونږ کړی داغه بس کیږي. نو الله ورته فانتها او دته الله د طرف حکم راورسېدو دې من شو. فله ما سلف معنی دا ده چې الله جل جلاله ته چې کوم زاړه کړي دغه بوله معاف کړي. وامره الى الله، او روان حکم د وسپاره الله ته چې الله دې وګوري چې دا په خپل وادي باندې قائم دی او کړ دې که په خپل وادي باندې قائم شو فله ما سلف، ورنا ومن عاد او څوک چې واپس شو سود ته فاولئک اصحاب النار، داخل اور والا دی هم فيها خالدون، دی په دې اور کې به همیشه اوسېږي. يمحق الله الربا، بس الذين بشکا کسان یاکلون الربا چې خوري مال د سودو، یاکلون الربا چې هغه کسب کوي د سودو، لا یقومون دوبنر پاسیږي د خپل قبرونو نه پر ورځ د قیامت الا کما یقوم الذی، مگر دوی برا پاسی پشان د هغه سړی یتخبطه الشیطان چې حق حیران کړی وي او يرولې وي دلره شیطان من المسجد گزار. ذالک بانهم، دا زکه چې دوی قالو ویلبا انما البيع بشک اغستل خرڅول کاروبار مثل الربا پشان د سود دی. پدې کې څه فرق دی؟ واحل الله البيع،
او حال دا دی چې الله حلال کړی دی بیع او حرم الربا او حرام کړی دی ربا سودو فمن جاءه پس هغه انسان هغه مسلمان جاءه چې راغلی دی دته موعظة حکم من ربه طرف درب د دینا فانتهى پس د حکم د اوریدلونه د علم نه دی منشو فله ما سلفا پس د پارا دی هغه چې مخکې شوي دي معنی د الله بخنه کوي د هغې وامره الى الله او روان عمر او روان اعمال حواله دی الله ته ومن عاد سوق چې واپس شي سود ته فاولئک اصحاب النار داخل اور والا دي هم فيها خالدون دوی په اور کې به همیشه اوسي الله دې زموږ حفاظت وکړي دې مرض ربنا